الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا زمونږ بل درس دی په اصول د قرآن او په مقدمه د قرآن کریم کې مونږ د ترجمه و تفسیر آغاز د اصولو نه کړی و چې څه ضروري خبرې وکوو او کوشش وکړو چې ډېر علمي انداز او علمي خبرې ونه کړو چې عوام پرې نه پوهېږي نو هغې نه و ځان ساتو حد الوسع نو نن مونږ انشاءالله تعالی دا ویایو چې ترجمه څه ته ویلی شي لغوي و اصطلاحي معنی یې څه ده او وسره کومه ترجمه و تفسیر معتبر دی او د ترجمې و تفسیر لپاره کمې خبرې ضروري دي نو اول خبره دا چې ترجمه په لغت کې اظهار ته ویایي د باب رباعي مجردونه دا مصدر دی ترجمه یترجم ترجمتن او په اصطلاح کې ترجمه ویلی شي معنا د یو لغت په بل لغت سره یعنی معنا د یو ژبې په بلې ژبې سره لکه مثال د عربي لغت په پښتو لغت سره لکه ان الذین آمنوا دا عربي لغت دی بشکه هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی نو دی ترجمه شوه عربي لغت نه پښتو لغت ته واوښتله په دې ضمن کې وسره نورې خبرې وي هغه وضاحت د نورو معانیو مقاصدو وي هغه وضاحت د نورو معانیو مقاصدو هغې ته تفسیر ویلی شي اوس یو بل څیز دی چې هغې ته تاویل وي نو آیا تفسیر و تاویل یو شی دی او که نه فرق پکې شته نو اکثر متقدمین علما وي چې تفسیر او تاویل دا دواړه یو شی مترادف دي ځینې علما هغه پکې فرق کوي هغه ویي چې تفسیر وضاحت د مفرداتو ته ویي او تاویل وضاحت د مجموعې ته ویي یا تفسیر بیان د هغه معنو ته ویي چې هغه د منطوق د کلام نه معلومیږي او تاویل بیان د هغه معنو ته ویي چې د اشاراتو او د دلالاتو نه معلومیږي یا څوک ویي چې تفسیر هغه معنی و ظاهرو ته ویي چې د قرآن نه معلومیږي او تاویل هغه اشاراتو کنایاتو او مستنبطاتو ته ویي چې علما هغه د معنو نه معلوموي اوس اهمه خبره دا ده چې کوم تفسیر او ترجمه معتبر دی او کوم یو نه معتبر یا بالفاظ دیګرو موږ داسې ویو چې ترجمه او تفسیر لپاره څه ضروري دي نو هغه ضروري خبر یادول پکار دي چې موږ تاسو یې فتنو نه بچ شو نو موږ علما وایي چې تفسیر لپاره یو پنځه ماخذ دی چې موږ کله ترجمه او تفسیر کوو نو موږ په دغه طریقه باندې ترجمه او تفسیر کوو چې اولو د قرآن کریم تفسیر په قرآن باندې کوو ځکه د قرآن بعضې حصه د بعضې نور وضاحت کوي دویم د قرآن تفسیر په حدیث د مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې کوو دریم د قرآن تفسیر په اقوال صحابه باندې کوو څلورم د قرآن کریم تفسیر په اقوالو د تابعینو باندې کوو پنځم د قرآن کریم تفسیر په لغت صحیحه عربیه باندې کوو که په دا طریقه مو کړو نو دا قرآن حق ادا کول دي او قاعدې نه علاوه موږ یو خپله رایه جوړه کړې او په هغې پسې قرآن بیولو نو بیا د قرآن حق ادا کول نه دي نو اول موږ کسو چې قرآن کریم ترجمه او تفسیر په قرآن سره معلوم کړو لکه یو دوه مثالونه وزې تیر کم اول مرجع او ماخذ قرآن کریم دی ترجمه و تفسیر لپاره لکه خدای پاک وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم وښیه موږ ته سیده لار د هغه کسانو چې تا پې انعام کړی دی اوس د منعم علیهم چې الله پې انعام کړی دا څوک دي نو په پنځمه سپاره کې خدای پاک په بل آیات کې فرمایلي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین
چې الله په انعام کړی هغه څلور قسمه خلق دي، انبیا دي، صدیقین دي، شهدا او صالحین دي. نو چې قرآن کریم د تفسیر لپاره قرآن وي نو بیا بل تفسیر ضرورت نشته. لکه خدای پاک په بل ځای کې په قصه د آدم علیه السلام کې ویي فتلقى آدم من ربه کلمات، زده کړه آدم علیه السلام د رب خپل نه کلمات. اوس هغه کلمات کوم یو کلمات دي؟ نو په بل ځای کې خدای پاک ویي په 8مه سپاره کې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو اول چې موږ سره د قرآن تفسیر لپاره قرآن وي نو بل چاته بیا موږ رجعه نه کوو. دویم ماخذ د قرآن کریم د تفسیر لپاره حدیث د مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. ځکه چې قرآن کریم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او نبی علیه السلام وظیفه الله ښودلې ده یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب. تعلیم د کتاب او ښودنه د کتاب دا ډیوټي او وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته. او بل ځای کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. الله وی چې موږ د قرآن کریم په تا باندې نازل کړی دغه پاره چې ته یې خلکو ته بیان وکړي، وضاحت یې وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان او وضاحت دا چې کوم دی قرآن کریم دویم ماخذ دی ترجمې پاره. اوس داسې فرقې هم شته چې هغه ویي چې حدیث د مصطفی ته ضرورت نشته او منکرین دي د حدیثو نه. نو دغه آیاتونو نه هغوی مخالفت کوي د قرآن کریم، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه الله پاک تعلیم او بیان د کتاب ښودلی دی. نو موږ تاسو چې ترجمه او تفسیر کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره ویې په دویمه درجه کې کوو. بیا په درېیمه نمبر کې اقوال د صحابه دي. صحابه اول مخاطبین د قرآن کریم دي او اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس ملګري دي او اول مؤمنین دي و اول عمل کوونکي په قرآن کریم باندې صحابه دي. نو هغوی فهم د هر چا نه زیات دی. او د نفسیاتو والا یی چې ګوره چې کله یو سړی تقریر و خبره کوي نو اوریدونکي دوه قسمه خلک، یو هغه وي چې واوري یم او ویني یم، یو هغه وي چې صرف واوري یې. نو چې کم یې واوریم او وینیم یې نو هغوی 80% چې کم دی پوهیږي، او چې کم یې نه اوري او نه ویني نو هغوی چې کم دی څومره پوهیږي هغه چې کم دی 60% پوهیږي. نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلو هم د لیدو خاوندانو مو او د اورېدلو خاوندانو مو، نو د هغوی فهم لره اعتبار دی. او څلورم ماخذ اقوال د تابعین دي، خصوصا هغه تابعین چې کم کبار تابعین دي او چې بیا تابعین په کم کلام کې متفق وي نو بیا هغه د ټولو په نیز باندې حجت دی بالاتفاق. او پنځم ماخذ هغه د قرآن کریم لغت صحیحه عربیه ده. په شاذو معناګانو پسې موږ نسو، هغه معناګانې چې هغه معروفې نه وي متواترې نه وي په هغې پسې ونسو. په معروفو او په متواترو معناګانو پسې چې سیاق و سباق سره جوړیږي کومه معنا موږ هغه معنا کوو. نو انشاءالله موږ په دې طریقه باندې قرآن کریم تفسیر کوو. په قرآن سے خپله رای بیو، خپله رای پسې قرآن کریم نه بیو. الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.